بسم الله الرحمن الرحیم. انتهای واجب الاحترام حضرات، دغه نننی پیغام ډیر زیات اهم دی. مونږ هر ځای کې د مولیانو نه اورو چې په دغه اولاد باندې د والدینو ډیر زیات حق دی. دا والد محترم دا د جنت دروازه ده او د مور د خپو لاندې جنت وي. دغه شان د قسمه بیانات مونږ ډیر زیات اورو. قرآن مجید کې هم رب العالمین فرمایي چې تاسو مور او پلار ته اوف قدرې هم مه کوئ. لیکن د علما کرامو نه هم ډیر زیات ګیله لرم او دغه شان د والدینو نه هم. زمونږ علما کرام چې کم ځای کې هم د والدینو دغه حقوق بیانوي، دې سره دغه والدینو ته دا هم پکار ده چې دا هم بیان کړی شي چې آیا دغه اولادو په دغه والدینو باندې څه حقوق دي. بېشک د پلار او د مور حقوق ډیر زیات دي، لیکن د اولاد حق هم په مور او پلار باندې ډیر زیات دی. زمونږ معاشره کې که مونږ وګورو، بعضې خلک وایي چې زمونږ اولاد دا ډیر زیات نافرمانه دي. بعضې خلک وایي زما بچی نشه کې مبتلا دی، دغه شان دی په لعب و لعب کې مبتلا دی. نو اکثر مولیانو پسې راشي. د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې دغه والدینو باندې د ټولو نه اول د بچو د تربیت دا ډیر اهمه فریضه ده. که یو انسان تاسو په مدرسه کې داخل کړئ، که کورنۍ تربیت دغه بچي ډیر زیات ټیک شوی وي، نو دا په مدرسه کې هم په کامیابی دغه مقام باندې به انشاءالله فایز کیږي او کامیاب به وي. که د یو کور نه د یو بچي تربیت نه وي شوی، نو مدرسه کې هم څه ناڅه تربیت وشي، لیکن ډیر بهتره نه کیږي. سکول کې هم دغه شانتي، ځکه چې د انسان دپاره بنیادی مدرسه هغه د مور غیږه او د پلار د نظرثاني دغه وخت وي. پلار په هغه باندې څنګه نظرثاني کوي. بعضې خلک وایي زمونږ بچي دا نافرمانه وي. نو باید چې د هغه چا بچي به نافرمانه نه وي چې ټول عمر دغه پلار هغې مخې ته خپل کور کې دغه شان د کنځل کړی وي، دغه بچي مخې ته نشه کړی وي، چرس او سګرټ څکلی وي، نسواري کړی وي. نو دا بچي خو دا بچي په ماشوموالو کې د پلار او د مور او د ماحول نه ډېر زیات اثر واخلي او هر هغه کار د دې په ذهن کې کیني، هر هغه کار او عادت د دې جوړ شي کم چې والدین کوي. نو کله هم یو پلار او مور بچی ته تربیت ورکول غواړي، نو اول د خپل ځان دغه ناسته پاسته یو پلار او یو مور یا مشران رونه خپل دغه هر څه معاملات دا ټیک کړي، ځکه چې بچي دې نه ډېر زیات ښه عبرت اخلي. دویم دا چې بچي هله نافرمانه کیږي چې کله تا د بچي تربیت سم نه وي کړی، او بچي هله نافرمانه کیږي. بیا اکثر مور او پلار وایي چې موږ د بچي دپاره دعاګانې هم کوو، زموږ دعاګانې نه قبلیږي. نو دې دپاره دا ده چې نن سبا زموږ په کورونو کې عموما حلال خوراک ډیر زیات کم شوی دی. چې کم خلک حرام خوراک کوي، د دې دعاګانې چرته هم نه قبلیږي. یا دغه شان دی بدنظري کوله. نن سبا موږ فیسبوک وغیره استعمالوو، دغه فیسبوک کې ډیر زیات بدنظري کیږي زموږ نه. چې کله موږ کور کې دغه والدین موبایل راښکاره کړي، ماشومان بچي ورسره موبایل ګوري، هغې کې دغه شان د فحاشي مواد راشي، ویډیوز وغیره راشي، یا دغه شان د ګانې بجانې شو، دې سره هم ماشوم په دغه ژوند باندې ډېر زیات اثر پرېوځي. یا دغه شان د نن سبا معاشره کې یو بد مرض دا عام شوی ده چې اکثر غیر محرمو سره خبرې کول یا هغې ویډیوګانې کتل په دغه موبایل باندې. اکثر بعضې خلک غیر محرمو سره خبرې کوي چې رب العالمین د زنانو دغه اواز دا که په موبایل کې وي یا که په آمنه سامنه وي، دا د انسان دپاره عورت ده. یعنی د زنانه اواز اوریدل دا هم ګناه ده. نو چې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو دغه مطالعه وکړو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مونږ وګورو، نو مونږ ته پکې یو خوندوره خبره دا هم ملاویږي چې هغه چې کله سړی سوچ وکړي د انسان دغه بدن دغه ویښتان ودرېږي، دومره سخترینه خبره ده. رسول الله فرمایي چې کله څوک بدنظري کوي، غیر محرمو ته ګوري، نو پردو زنانو ته ګوري، دغه انسان په سترګو کې سیسه به اچولی شي په هغه قبر کې په قیامت کې. دا سیسه دا دومره خطرناک شیز وي چې هغه په وسپنه باندې واچولی شي، نو دغه وسپنه هم هغې سره ویلي کېږي، مطلب اوبه شي. همدارنګې چې کله انسان په دغه سترګو کې دغه سیسه واچولی شي، نو دا څومره تکلیف ده به وي. دغه شان د غیر محرم دغه خبرې اورېدل شوله، دغه که په موبایل کې وي یا په سامنې وي یا ګانه بجانه وي، دې باره کې هم ډیر زیات سخت عذابونو وعید راغلی ده. ځکه چې دغه عورت دغه اواز دا هم دغه ښځې دغه اواز هم عورت یعنی پرده ده.
نو ټولو مسلمانانو ته خصوصا د والدینو او مشرانو ته پکار ده چې کوشش وکړي د خپل کور کې اسلامي قانون نافذ کړي، په خپل اعمال وکړي، د حرامو نه ځان وساتئ، په خپل کور کې خصوصا د تهجد اهتمام وکړي، ذکر او اذکارو اهتمام وکړي، په خپل هم بد نظري مه کوئ، خپل بچي هم بد نظري نه هم وساتئ. دغه شان دي په خپل غیر محرم مه ګورئ، مثال په تور ویډیوګانې وغیره نن سبا فتنې دور وي، همدارنګه خپل بچو ته هم ښه تربیت ورکول دا ډېر زیات بهترین کارونه دي چې موږ خیال وساتو، ځکه چې کله هم یو پلار د خپل بچي تربیت کوي یا پلار کې یو عادت وي نو هغې اثرات په دغه اولادو باندې هم وي. نو موږ ټولو مسلمانانو ته پکار دی چې کوم خلکو په اکثر ملګري رابطې هم وکړي چې کور کې بد اتفاقي ده، جنگ جګړه ده، نو دې دپاره څه وظایف یا دغه شان د پلار په نشه او په تماشه کې مبتلا دی، دې دپاره څه چیني وغیره دم کول. نو د ټولو نه خوندوره خبره دا ده چې کور کې اسلامي ماحول جوړ کړئ، کور کې د منځونو خیال وساتئ، نارینه او زنانه ټول منځونه وکړئ، ذکر او اذکار وکړئ، دغه شان د تهجدو اهتمام وکړئ، نفلي صدقات ورکوئ، نفلي روژې نیسئ، نو انشاءالله دې سره د کور ماحول دا بې حده ښه کېږي او دغه اولاد دغه تربیت هم دې سره ښه کېږي. که چا کور کې هم دغه شان معمولات کېږي نو چېرته هم هغې بچي نافرمانه کېږي نه. الله رب العالمین دې موږ ټولو ته په کورونو کې اسلامي دغه تعلیمات عام کولو او په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العالمین چې څومره مسلمانان دي، څومره نوجوانان دي او څومره ماشومان دي، دې ټولو نه الله رب العالمین د خپل مور او پلار فرمانبردار جوړ کړي. الله رب العالمین د هغه خلکو ته هدایت وکړي څوک چې د مور او پلار نافرمانی کوي، الله رب العالمین هغه والدینو ته هم هدایت وکړي څوک چې د بچي ښه طریقې سره تربیت نه کوي.